د نن نه یو 2 ورځې وړاندې په اسلامیا کالج کې سټوډنټانو یو غوبل وکړلو، په منځ کې جګړه کړې ده چې دغه کومه سوسایټیانې دوی جوړې کړې دي. نو د یو سوسایټۍ کسان پاڅېدلي دي، په نورو یې تشدد کړی دی. خبره دې ته رسېدلې ده چې پکې فایرنګ هم شوی دی. زما تر خیال په دغه فایرنګ کې څوک نه دي زخمي شوي، خو په دغه والو ټکولو کې ډېر کسان زخمي شوي دي. پښتون وطن هسې هم وران دی، پښتون وطن هسې هم تباه شوی دی، هسې هم پکې د خوشحالۍ څه خبره نه راځي. خو دغه شانې تعلیم یافته خلک او سټوډنټان او د کام چې کوم ښایسته خلک دي دا راپاسي او دغه شانې د تشدد کارونه کوي، وهل ټکول کوي، نو بیا به موږ د دوی نه څه د خیر تمه وکړو. تاسو خو هغه خلک یې چې په تاسو کې به انجینیران پیدا کیږي، په تاسو کې به ډاکټران پیدا کیږي او په تاسو کې به نور ډېر ښایسته خلک پیدا کیږي. نو تاسو بیا دنیا ته څه پیغام ورکول غواړئ چې هغه خلک چې یو ښه سوچ لري، یو ښه تکړه خلک یې، تعلیم حاصلوي، هغه راپاسي او دغه شانې جنګونه او جګړې کوي، نو بیا به د نورو دغه بې تعلیمه خلکو نه موږ څه امید ولرو. که چیرې تاسو غواړئ چې موږ دغه شانې وهل ټکول زده کړو، نو بیا را تعلیم پرېږدئ، دا چېرته په غرونو کې او په شاړو دشتو کې هم زده کېږي. نو خدای ته وګورئ چې تعلیم تاسو ته دا نه ښایي چې ته به ډاکټر څنګه جوړېږې، بلکې د تعلیم مطلب دا چې تا ته دا ښایي چې ته به انسان څنګه جوړ شې. نو انسانان جوړ شئ، د دغه بدو لارو نه راتېر شئ. هسې هم په پښتون وطن کې ښې ورځې موږ چېرته نه دي لیدلې. نو تاسو د ښه وخت دپاره او د ښه مستقبل دپاره یو مضبوط کوشش وکئ.